یو کس جماعت ته راننوته یا 2 رکعاته د ده نه مانځه کې لاړل یا 1 رکعات، نو دا باقي مونځ به دا څنګه کوي؟ ښه تپوس دی. نو په دې کې 2 طریقې اهل علمو ذکر کړي او د احادیثو نه معلومې دي. یو طریقه دا ده چې ته راننوتلې نو د امام صاحب به دا کوم مونځ چې دی دا به ته اولنی مونځ معتبر کړي. ته به داسې ووایې چې زما دا اولنی مونځ دی. مثلا ماسپښین 2 رکعاته دې لاندې کړه، نو نیت به وکړې سبحانه به مو ویې، فاتحه به مو ویې، پټ به ورپسې صورت هم وویې، بیا به بل رکعات کې صورت ویې. نو دا اولني رکعتونه خو د انسان ډک وي، نو ستا به دا اولنی مونځ ډک شي. وروسته چې امام سلام واړو نو ته به 2 رکعتونه تشو کې د آمین پورې به وي. دا یو طریقه ده چې ته به اول چې راغلې نو نیت به وکړې چې دا زما اولنی مونځ شي. یا 1 رکعت دې نیولی مثلا ماخوستن کې یا ماسپښین، امام صاحب یو تش رکعت نیولی، خو ته به نیت وکړې زما ډک دی، بیا به 1 رکعت بل هم ډک وکړې، وروستني به تش وکړې. دویمه طریقه دا ده چې کوم مونځ د امام سره لاندې که نو ته به دا نیت وکړې دا زما وروستنی مونځ دی، نو وروسته 2 رکعاته خو د امام تشي، نو ستا تش 2 رکعاته وشو. چې پاسې د هغه 2 رکعتونه به په هغه طریقه ډک وکړي لکه څنګه چې تا نه قضا شوي. نو سبحانه به هم پکې ویې، صورت به هم پکې ویې، فاتحه ټول به ویې. دا 2 طریقې دي د مانځه په دی. دویم تپوس دا دی، یو زنانه ده چې د کور نه وځي، نو آیا هغې دپاره د خوشبویي لګولو څه حکم دی؟ احادیثو کې دي وایي کومه زنانه چې د خپل کور نه ووته او عطر خوشبویي لګولې او په یو مجلس تېره شوه او په هغې باندې هم د غبي ورغې، نو فهیه کذا و کذا. څه معنی؟ یعنې دا وایي زناکاره ښځه ده، ولې ځکه نور خلکو شهوت یې راوچت که فتنه کې واچول. نو قانون دا دی چې زنانه عطر خوشبویي وغیره په کور کې لګولی شي، خو کله چې بار وتله او د هغې خوشبویونه خلکو ته نقصان فتنه خوري، نو بیا به دا بهر چې وځي عطر به نه لګوي. اوس که یو زنانه ده چې داسې شی ولګاو چې هغه بوی نه لري، یا عطر دی خو د دې بوی بار نه ځي، بېکاره وي، او برقې چولې د بل چا باندې بوی نه ځي، نو بیا دا د هغه بوی او د عطر په حکم کې نه دي. لیکن افضل دا د احتیاط دا دی چې عام دې څیزونو کې بوی وي. نو کله چې د کور نه بهر وځي بیا دې هغه شی نه لګوي چې د هغې نه خوشبوی ځي، عطر وغیره، سپری وغیره، ځکه نور خلک فتنه کې اچي. او کله چې کور کې نو بیا دې هغه لګولی شي. او که داسې شی ولګو چې د هغې نه بوی نه ته، څوک یې فتنه کې نه اچاو، زنانه بدن پټ دی، نو بیا دا جواز لري، ځکه د هغه کوم چې غرض دی هغه فتنه کې د خلک نه واقعېږي. دارنګې د کور نه چې وځي نو ډول څیزونه دا سینګار دې نه دې ځان ساتي، ځکه خلک فتنه کې اچوي. او کله که مخ پټي او بدن یې پټي چې فتنه کې دې څوک نه واقع کېږي نو بیا خیر دی. دا مختصر جواب. الله دې موږ او تاسې ته د عمل کولو توفیق راکړي.